ابو حذیفه یو کافر د مدینه منورې ډیر لوی تاجر او دی به تجارت ته شام ته او مختلفو علاقو ته بتلو. یو بیره یو علاقې ته لاړو تقریبا شام ته، اولته کې د تجارت ډیر سامان واغشتو. یو غلام خرڅېدو، هغه د رنګ نم ډیر بیکار او د جسم نم ډیر بیکار او نسل هم کمزور او انتهایی بیکار، هیڅ چا هم نه اغشتو. دی ابو حذیفه وی یاره په دې اعتبار دی والمه چې کېدی شي چېرته 2 روپۍ خو به راته وګټي، څه فایده خو به وکړي. او غلام دی په ما یې څه بوج دی، خو ځان ته به ګټي او ځان ته به خوري او وي به زما غلام، څه څاروی خو نه دی چې زه به پرې خوراک کړم، خو انسان دی ځان ته به ګټي او ځان ته به خوري، وي به زما غلام. که ریټ پرې رالو 2 روپۍ خو به وګټي. د تاجر سړي خو 2 روپو کې نظر وي، دی یې واغوښتو. د دې غلام نوم دی سالم. ابو حذیفه دا غلام واغوښتو، لوی تاجر دی، کافر دی، مدینې طیبې ته یې راوستو. ټول سامان د ابو حذیفه زر زر خرج شو. دا مشهور تاجر و، نه به چې سره وړه هغه به زر زر خرج شو. خو دې غلام ته چې خلک ګوري نو خلک وایي یاره دا نه اخلي، ځکه د کار هم نه دی، ډېر کمزوری دی. ایله ځان ته به خوراک ګټي نو موږ پې څه کوو بیا؟ رنګ هم نشته، هېڅ طاقت هم هغه نه لري، څه هنر هم ورته نه ور دی. ابو حذیفه دې غلام ته وي بس دلته ولاړ اوسه او ځان ته پیدا کوه، که څو ورځو کې خرڅ شوي نو خرڅ پې، که خرڅ نه شوي نو دومره پیدا کوه چې خپله خېټه پې مړی. هغه غریب ولاړو، پخوا غلامانو حساب داسې و لکه څاروي، خو څاروي او دې کې فرق دا و چې څاروي باندې خو مالک خوراک کوي او دی به په خپله باندې خوراک کوي، بس دغه فرق. او ولاړ دی 3 ورځې مسلسل راځي او په منډۍ کې ودرېږي چې زه غلام یم د ابو حذیفه، نوم یې سالم مولا ابو حذیفه. اوس هم باقاعده کتابونو کې نوم سالم مولا ابو حذیفه. زه د ابو حذیفه غلام یم، که ما څوک اخلي دا مې ریټ دی، کوئی پتا شي څه ته خرابوي. په دې تاجرانو کې یوه ښځه تاجره وه، سبیته نوم یې و. هغه به هم دې منډۍ ته راته د خپلې خوښې څیزونه به یې اخیستل، لویه تاجره وه. 3 ورځې مسلسل هغه راغله، هغې ډېره خفه شوه. ښځه خو رحمدلی دا غریب ولاړ یي، چغې وایي چې زه غلام یم، ما والی هېڅوک اخلي نه، د رنګ ته ګوري رنګ یې بېکاره دی، د جسم ته ګوري کمزوری دی، څه هنر ورته نه ور دی. دې ښځې په دې نیت باندې واغوښتو چې انسان خو دی، انساني رحمدلي هغې دپاره یې واغوښتو چې څوک پې کار نه کوي نو کېدی شي وکړي، کېدی شي د خوراک مسله وي نو زما خوراک خو به کوي، خوراک خو به ورته میلاوېږي، انسان دی. دې چې کله دی واغوښتو، ابو حذیفه ته یې پیسې راواستولې. ابو حذیفه لوی تاجر دی، هغه وایي دا چا واغوښتو؟ وایي دا سبیتې ښځې واغوښتو. ابو حذیفه خپلې مور ته ووایي چې دې سبیتې پسې زما د نکاح پیغام واستوه. وایي ولې؟ وایي ورته ووایه چې څومره مهر غواړې زه در کومه، دا رحمدله ښځه ده زما خوښه شوه. په دې غلام باندې د دې رحم راځي نو چې زما نه د دې کوم بچي پیدا کېږي په هغې خو به ډېره رحمدله وي، نو صحیح تربیت به کوي د خپلو بچو، ما سره به هم ډېره مینه وي. ایته چې کله خبر رالو نو د هغې مور او پلار ووایي د دې نه به خرشته چېرته یي، دومره لوی تاجر او تا ته د نکاح پیغام درکړو. نکاح وشوه، ښکلی واده وشو د عربو د دستور مطابق. بیا عام طور سره دا کېږي چې د واده نه هفته نیمه پس بیا خلک خپله ښځه خپلو خپلوانو کره بوځي، یاره هلته زما داسې خپل دي، زما داسې خپل دي، نو یو چکر یې ورته ورکړو مکې مکرمې ته، چې مونږ خو اصل هلته یو هغه ځای کې زموږ ملګري دي. مکې مکرمې ته یې راوستو، دی په خپله تاجر دی، غټو غټو تاجرانو ورته روټۍ کړي دي. په دې تاجرانو کې یو لوی تاجر دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، هغه ورته روټۍ وکړه. ابو حذیفه سره حضرت عثمان صاحب ګپ لګئ، په هغه شان ګپ ورسره نه لګئ څنګه به چې مخکې لګولو. ابو حذیفه چې کافر دی حضرت عثمان صاحب ته وایي وایي زړه مزه دې نشته،
خبرې دې لکه بدلې ښکاري. حضرت عثمان صاحب ورته وایي رضی الله تعالی عنہ وایي زما ستا لارې جدا شوي دي. وایي څنګه؟ وایي ما ایمان راوړی زه مسلمان شوی یم او ته کافر یې، زما ستا نه کېږي، خو بس دا خو تاجران یو زړه دوستانه د هغه پاله، ورنه زما نوي لارې جدا دي. دا پخواني خلک په دوستانه کې دومره ملګري او دومره حد ته رسېدلي وو چې د دوست لپاره به هر څه کول. ابو حذیفه ورته وایي مړه داسې خبره ده ستا دپاره زه هر څه کولو ته تیار یم. زاړو دا تپوس کومه نه چې دا د الله پیغمبر دی او که نه چې تا په ایمان راوړې زه په ایمان وایي راځه چې ورشو. حضرت عثمان صاحب ته پخپله وایي زما دا کور والا به په ایمان وایي، زما دا غلام به په ایمان وایي. سالم ابن سره وتلی و غلام درې واړه ورغله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ایمان راوړو. چې ایمان یې راوړو نو دا ښځه نور هم رحمدله شو، ایمان کې خو بیا نور هم رحم. دا ښځه دې غلام ته وایي سالم ته چې اوسه پورې به ته مونږ سره ګرځېدې، زمونږ خادم به وي، زمونږ غلام به وي، که مونږ خرڅولې که مونږ در سره هر څه کول. اوس زه تا ازادول غواړم، تا ازادومه، زمونږ مسلمانان شو، پکار نه ده چې مونږ غلام وساتو او چاته تکلیف ور ورسوو. وایي ټیک ده چې آزاد یې کړو. د دې ښځې په ذهن کې دا راغله چې دا خو اوس غلام آزاد شو، خو لیکن به ده خو څوک کار هم نه کوي، ډېر کمزوری دی، دی کار کولی هم نشي او رنګ هم نشته او څه هنر هم ورته نه ورځي، دی به خوري څه. بیا هغه زړه خبره یې ذهن ته راغله خوراک. نو ورته یې وایي ته څه کول غواړې؟ دې سالم ته یې وایي، سالم ورته وایي زه قرآن مجید یې زده کول غواړم، ما د قرآن مجید سره ډېر شوق. کله چې موږ د نبي علیه السلام دې مجلس ته لاړو نو هغه څو آیاتونه ووي، زما ورسره ډېر محبت پیدا شو. ما وی که زه الله آزاد کړم دا کتاب به زه زده کوم، خو نن زه الله آزاد کړم وس مې نه کېږي، ځان ته به 2 روپۍ ګټم، کتاب به ګټم، کتاب به هغه چې کوم دی نو خپلې سینې ته راولم، دا به یادوم. دې بیبي ورته ویې سوبیدې وایي ستا ټوله خرچه په ما شوه، ته به د قرآن قاري جوړېږي او د نبي علیه السلام مجلس کې به ناست یې، څومره قرآن چې نازلېږي ته به یې یادې، ستا ټوله خرچه په ما شوه د قرآن، دته به یې د قرآن خرچه راستوله او ده به قرآن مجید یادولو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام نه مخکې هجرت کړی مدینې طیبې ته. نبی علیه السلام هجرت خو د ټولو نه آخر کې، حضرت عمر صاحب چې هجرت کولو خپله قافله کې ځان سره سالم غلام راوستی و رضی الله تعالی عنہ، صحابي شو راوستی و. د قبا په مسجد کې چې اول امامت ورکړی و هغه حضرت سالم ورکړی، او کله چې دی په مصلی باندې حضرت عمر صاحب ودرول او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وروسته ودرېدو، نو ټول یهودیان راغله او ګوته په خوله باندې وو چې دا څه وشو. دا کتاب دومره لوی کتاب دی چې د یو لوی درجې صحابي هغه شاته ولاړ دی، یو غلام چې هغه شتوم نه هغه مخکې ولاړ او حضرت عمر صاحب د قبا په مسجد کې اعلان وکړو چې تر څو نبي علیه السلام دلته نه راغلی حضرت سالم به امام ټول خلک حیران. او دا دومره لوی صحابي دی چې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام یو پیرو فرمایل چې څلورو کسانو نه تاسو قرآن زده کوئ، یو پکې حضرت سالم دا لوی قاري. عائشه رضی الله تعالی عنها بل ځای فرمایي چې نبی علیه السلام یو پیروي الحمدلله چې زما په امت کې د حضرت سالم غوندې خشته قاریان شته. حضرت عمر چې وفات کېدو د هغې نه مخکې حضرت سالم شهید شوی و. د یمامي په جنګ کې حضرت سالم شهید شوی دی د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دور کې. حضرت عمر چې وفات کېدو نو وی جړل، وی که نن سالم موجود وی نو ما به وصیت کړی وی چې زما نه پس د امیر المؤمنین سالم وي. جاوی جي دا ولې؟ وی دا ځکه چې ما یو پیره نبی علیه السلام نه واورېده، حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ داسې تېرېدو، حضور وفرمایل د ده ټول زړه د ایمان نه ډک دی، دنیا پکې اړوشته دی. دا کوم ځای ته ورسېدو؟ چا ورسولو؟ د الله کتاب ورسولو. د الله کتاب د یو هغه غلام نه چې څوک یې اخلي نه، هغه غلام چې خلک یې بوج ګڼي، هغه غلام چې رنګ یې نشته، هغه غلام چې نسل یې نشته، چې هنر ورته نه ورځي، کسب ورته نه ورځي، خپلې پیسې نشي ګټلی، خپل ځان ته خېټه نشي پاللی. الله تبارک وتعالی د قرآن مجید د وجه نه کم مقام ته ورسېدو چې
چې امیر المؤمنین حضرت عمر صاحب ورپسې مسکل امیر المؤمنین حضرت عمر صاحب ورپسې جاړي دا هغه کتاب الله تعالی تاسو مونږ کرا کړی دی هارو دا ډېر لوی کتاب دی دا ډېر لوی برکتي کتاب دی چې د دې سره خپل رابطه جوړه کړو خپل تعلق جوړ کړو او باقاعده د رمضان کې خاص طور او غیر رمضان کې باقاعده تلاوت قرآن مجید شروع کړو خپل بچو باندې باقاعده دا لازم کو چې تاسو نصوصي باره تلاوت باقاعده کور کې تاسو دا نه نو څومره ختمونه وکړه ماشومان څومره ختمونه وکړه ځان سره د حساب کوم چې رمضان المبارک نیمه ته ورسېدو ما څومره ختمونه کړې دي نو د دې کتاب سره چې زموږ څومره رابطه وي دومره موږ په مخ کې روان یو